الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. تر اوسه پورې موږ شل اعتراضات بیان کړي دي. اوس به 21 نمبر اعتراض بیانوو. 21 اعتراض کې ملحدین د اعتراض کوي. دی وایي چې الله تعالی د خپل تعریف کولو حکم ورکوي او په دې باندې خوشحالېږي. نو دلته دا خبره ساتي چې دلته دوه مقدمات دي چې د عبادت الله تعالی د چا عبادت ته محتاج دی او کنه دی، او په دې تعریف کې فائدہ د چا ده؟ د انسان فائدہ ده او که د الله تعالی پکې فائدہ ده؟ که موږ سوچ او فکر وکړو څنګه چې د انسان د جسم ظاهري اندامونه دي، دې دپاره غذا ضرورت شته او که نشته؟ هغه غذا الله رب العزت انسان دپاره پیدا کړې ده او دې نه دا څه کوي؟ اسی رښتیا وایي که سړی اوبه خواړه او دا کوم غذا چې ده دا موږ استعمالوو، دا استعمال نه کړو د انسان ژوندی پاتې کېدی شي؟ نشي پاتې کېدی. دا اوله مقدمه ده. دویمه مقدمه پکې دا ده چې د انسان یوازې څه دا ماشین نه دی، څه شی دی؟ روبوټ نه دی. د ده تعلق د روحانیت سره هم دی. د دې د روحانیت د پوره کولو دپاره الله رب العزت څه بعضې داسې عبادتونه د انسان باندې لازم کړي دي چې هغه کې د انسان فایده ده. که هغه مونځ دی، که هغه ذکر او اذکار دی، که هر څه دي، دا څه شی دي؟ ولې دې زړه کې حدیث مبارک کې راځي د انسان په بدن کې یو د غوښې ټوکړه ده چې دا ټیک وي، هر څه به ټیک وي، هغه زړه دی. نن سبا خلک د زړه نه پریشانه دي. سکون دی په شرابو کې، په کبابو کې. موږ خو ملحدینو سره اړم یو الحمدلله. 40 غنټې دی سره موږ مناظره کوو، مناظرې ورسره کوو. بېګا اوس یو زموږ د مشاورې دفاع اسلام چې زموږ د تنظیم مشاورینو ګروپ دی کې یو ملحد یو دغه راولېږي، یو کس یو ملګري دغه راولېږي، ملحدین چیلنج کوي چې بس تاسو کې کوم رجل الرشید څه وایي را میدان ته. که موږ 24 غنټې دی د تېر. نو ما ورته ویل راځه. هغه وایي چې زموږ دغه ته به راځي. ما بل ورځ مفتي صاحب سره مې دا کوو ګپ لګوو. هغه ما ته ویل د چا دغه ته مه ورځه، سټریم ته مه ورځه، ځکه درپسې هر څه بند کړي. ما ورته ویل بڼه مګې هغې سره په هغې په میدان کې مور سره معلومولی شو. الحمدلله موږ دا نه وي چې هغې بیا ووایي چې هلکه صرف بعضې ملګرو دا شرط لګولی زما دغه ته راځه. دا ښه خبره ده، زما ځي ته راځه، زما مجلس ته راځه. هلته چې ته لاړ شي هغې 2-3 پیرې موږ خو الحمدلله موږ د هغې په هغه مجلس کې هغوی له شکست ورکړو. ولې موږ سره الحمدلله د هغې د هرې خبرې جواب موجود دی، موږ ترې نه هېرېږو. همه دعوې راولېږله، دعوې ملحد پیش کړله، ملحد دا دعوه پیش کړله چې زه خو دا شیطان الله نعوذ بالله الله تعالی د شیطان نه زیات دغه ګڼمه، یعنې د شیطان نه هغه الفاظ زما خوله باندې نه راځي که نه چې هغه الله دپاره کوم استعمالوي چې زه خو د شیطان چې ده د ده نه نعوذ بالله الله تعالی زیات بوره ګڼمه. ما ورته ویلې ګوره دعوه کې بیا ورته ما وایي څوک ما دا اوس ریکارډ کړي، تاسو ویلي کړئ بیا ورولېږئ ما سره دونه وخت نشته. ما ورته ویلې ګوره ته څنګه ملحد شو چې هلته دعوه پیش کړې چې الله نشته دی، دلته وایي چې زه شیطان د الله نه ښه ګڼم نعوذ بالله. نو ته خو اول دعوه ځان اول خو ځان پوه کړه چې الحاد څه ته وایي، خو نه صرف د پیشن دپاره راځي څه کې په اسلام باندې اعتراضات کوي. نو دا زړه پرې سکون دی، ځکه خلک الحاد طرف ته ځي د خپل خواهش دپاره. څه کوي چې په دې خواهشاتو کې کېدی شي چې زه څه وشمه، څه وشي، سکون میلاو شي راته شا پسې. د دې خواهشاتو پوره کولو دپاره چې هغه د الحاد طرف ته لاړ شي، هغه زړه نور هم لنډ تنګ شي، اخره کې بیا څه کوي، خودکشي کوي. او د دغه په څه سره راځي، سکون د زړه په څه سره راځي؟ ذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله تعالی په ذکر سره د انسان ګوره څه کېږي، اطمینان حاصلېږي. نو رښتیا ویل که موږ خپل بچ ونوالو دنیاوي اقتصاد په لحاظ سره موږ صفر یو. د علما کرام د دنیاوي لحاظ د اقتصاد سره موږ صفر یو، خو سکون کې ټول نه زیات موږ ژوند تېروو. ولې تېروو؟ موږ ته چې روحانیت ته کوم خبرو ته ضرورت پېښېږي موږ په هغې باندې مکمل عمل کوو. کوم انسانان چې څونه د روحانیت دپاره چې د کومو څیزونو ضرورت وي په ده باندې چې څونه کمزوری وي د ده به څه وي، ژوند به یې لنډ تنګ وي. تر دې پورې چې مسلمانان دي خودکشي نه کوي. پته ولګېده چې د انسان چې څنګه ظاهري جسم ته ضرورت لري غذا ته، داسې باطن د روحانیت دپاره څه کېږي، هغه دپاره عبادت الله رب العزت په موږ باندې څه کړي دي، لازم کړي دي. موږ بیا کوو. مثال په طور دا لپټاپ دی، دا موبایل، دا هر څه چې دي دا چې چا جوړ کړي دي د دې تا ته وضاحت کړی دی. د ده جسم موجود دی، ده کې څه شی دی، دې ته هارډویر دا جسم موجود دی. د دې جسم سره سره باوجود د ده کې بل یو خصوصیت دی بیان کړی دی چې دا بجلي له ضرورت لري، چې دې ته موږ تعبیر په روحانیت سره کولی شو. اوس رښتیا ووایي دا پکې تا ته جوړ کړی، دا لپټاپ یې تا ته جوړ کړی، د ده هارډویر د جسم موجود دی.
او دل اوس د روحانیت له د بجلی کرنٹ ملو نشي دا به تا کار درکړي. دغه شانته کې دا انسان خو انساني خپل اعضاء استعمالي ظاهر خدا که چرته د روحانیت نه د روحانیت یو لوی باب دی ان شاء الله په دې به وخت کې زباس کوم په دې کې ډیر څه هم لیکل خو زه اوس ټول ذهن ته نه راځي. نو د روحانیت یو لوی باب دی چې د انسان ول څنګه چې د غذا ته ضرورت لري د سي د روحانیت هم ضرورت لري خو څه کېږي او مذهب د سره بحث کوي د ټول روحانياتونو بحث کې مولوی صاحبانو. نو دا غي مختصر ما وضاحت وکړو. مولوی صاحب ته اعتراض هم شروع کو جواب هم وایي ان شاء الله تعالی. بسم الله کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. یوشتم اعتراض الله تعالی د خپل تعریف کولو حکم ورکوي. الله تعالی د خپل تعریف کولو حکم ورکوي او په دې باندې خوشحاليږي او په انسانانو عبادت لازم کړی دی. بس ګوره الله په دې خوشحاليږي چې بس مونږه پیدا کړی چې څه شی دی چې بس مونږه مخلوق یو زمون خالق دی او بس مونږه غلسي. حالکه د دې عبادت فائدہ مونږ ته رکه الله ته ده مونږ ته فائدہ ده. الله رب العزت د چا عبادت ته احتیاج نه لري. پوه الله تعالی د چا المنگ نو هم الله خالقو سشو الله موجودو الله خالقو الله رازقو الله مالکو الله د کون فیکون مالکو چې موږ نه بیا بوي. لیکن دا کوم عبادت چې موږ باندې فرض کړی دي الله ته زموږ د جسم اندازه وا موږ دا مخلوق یو نو هغه چې په دې کې د فائدہ رسیږي دا فائدې اوس په سره سمغه وضاحت کړل دي. ځکه الله تعالی نو جواب دا اعتراض او غلط فهمي باندې مبني دی مولوی صاحبانو. ځکه الله تعالی د چار تعریف ته محتاج نه دی. ځکه الله تعالی صمد صفت لري. الله صمد الله د هر څه نه بې نیاز دی. نو سړی چې چا د تعریف ته محتاج نه لري اوس په دنیا کې ډېر داسې سيزونه دي مونږ وینو لکه یو صدر دی وزیر اعظم دی هغه خپل باندې باچا دی هغه د چا څوک ستاینه وکي او کستاینه ونه کې هغه څه دی هغه د چا پروا نه کوي او نور ته احتیاج لري. د الله رب العزت ته چا ولې هغه سمد ذات دی بې نیاز دی. د چا عبادت کولو سره هغه ته نه څه فائدہ رسیږي او نه د چا ګناه کولو سره هغه ته څه نقصان نه رسیږي. نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك عبارت کو شاو مخکې زده کړم. ترمذی شریف کوم دی روان نبی علیہ السلام فرمایي ز طاقت نه لرم هغه شان د ثنا او صفت کوم چې تر خپل ځان ثنا او صفت بیان کړی دی. نبی علیہ السلام بشان هستی چې اقرار کوي چې الله ستاسو صفت ادا کول حق موږ نشو ادا کولای نو بل څوک دی چې د الله تعالی د تعریف حق ادا کړي او بل موږ ته اسلام د تعلیم را کړی چې د الله تعالی حمد او صفت بیانوي. ځکه الله تعالی به موږ باندې ډېر زیات احسانات دي. ځکه الله تعالی بشر انسانیت ته عزت ورکړي دی. تاسو سوچو کې موږ له غوړ په دې کائنات کې د جبه خو زمونږ هم څو د حیواناتو شته کنه نشته موږ له پکې د خبرو دا طاقت را کړی. ته سوچو موږ له عقل را کړی موږ له شعور را کړی دی موږ ښه سوچ کوو موږ مثبت سوچ کوو. موږ په دنیا کې تاسو سوچو کې د جمادات او نباتات او د سورج او چاند او د اسمک او سپوږمۍ او حیوانات او د ماهیانو پورې دا څونه مخلوقات دي موږ هم پکې یو جنس یو نه وایو. په دې ټولو کې د ټولو کې ښه فایدهناک ژوند څوک تیری دا حضرت انسان تیری. نو دا دونه په ما باندې احسان کړی ته سوچو دونه احسانات الله په ما باندې ولقد کرمنا بني ادم او په تحقیق سره بنګا بني ادم ته عزت ورکړي. خو لیکن نن انسان د خواهشاتو د پاره لاړ او څه کېږي ملحد کېږي او د خپل محسن او د مربي نه څه کوي انکار کوي. موږ ظالمانانو یو 50 کاله بس تاسو عمر شپې ته کاله بیا 80 کاله 100 کاله به د عمر خو به تیر شي دینه پس به بیا تاسو کې راته وایا چې په نور څه پورې زړه تړي به خدای راته وایا دا به ځای کې به ځای دا خو نشته چې به تر تل پای که بیا پای خو تر 100 کالو پای وای که د 100 کاله شي عمر خو به تیر شي دینه پس به بیا تاسو کې راته وایا وای سم دلاسه چاري نشي مرد هغه د چې بیدار خپل دشمن ته لورایا. وای ته په اصل کې سړی چار پې نه ملحدین موږ نه چار پې جوړي حیوانات جوړي او دا خبره غلطه ده. یقینا درته ملحدین نور څه نه غواړي صرف مانه حیوان جوړول غواړي تاسو نه. وای ته په اصل کې سړی چار پې نه د چار پایو چارې مکه خودرایا وای مرتبه به د مچو د میږي شي او ملحدان دا مچو میږي جوړي مچو میږي بس خواهشاتو بس ګرځي. دغه مقدمه مرتولي کوي بګی دا غټه یو مقدمه زندراله چې ملحد تا نه حیوان جوړي ملحد تا نه سکی دا ماش پګه مقدمات را جمع کړي او بګی دا هم راولي. د ملحد مقصد څه دا په بیان په دې ټاپک ته 2 غنټه بحث کولای شي ورته وي. ملحد تا نه حیوان جوړي او ملحد تا نه مچ او ماشه جوړي مرتبه به د مچ او د میږي شي زړه په وړو وخمت تړه همایا وای مړ بنشي ته په هرس به قناته ای په تخت د اورنګزیب ناسته غدایا وای وړاندې سره لره توه تړ عبدالرحمن
سو سفر د کړي نه وي د اسرائیل نو موږ د دنیا کې ګوره موږ رواني تر رواني د دنیا نه بسې لږ ژوند دی ته د خپل خواهشات لپاره د خپل خالق نه انکار کې الله رب العزت وضاحت کړی دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم مخکې عبارت به وزر الله تعالی چې موږ ته دومره عزت راکړی دی نو ولې موږ د خپل رب شکر ادا نه کړو عبدالرحمن بابا په خپل کلام کې د الله تعالی ثنا او صفت بیان کړی دی مخلوقات او حسینه دی پیژندلې لکه دې سره چې قدر د خپل ځان دی د بابا کلام زما خو خوښ دی زه الحمدلله ورسره مینه لرم او تاسو ته بار بار بیانوم خو دا زما کله وسو چې ته به دا په سرو زرو لیکم دا کړی مخلوقات واسه نه دی لکه دا کړوي که نه وایي بس سجود یې پکې سر دی لګولی همې ځوړند په رکوع سره اسمان دی هرونه په قیام ورته ولاړه هر مارغۍ په چمن کې ثنا خوان دی وایي څوک اسمان ته شي ختلی د عیسی لره ورکړی دا مکان دی څوک د خدای سره خبرې شي ورکړ څوک د خدای سره خبرې شي کولی د موسی مشرف کړی په دا شان دی دا مکمل وی را روان اخره کې به دې سره ورسېږي وایي مخلوقات واسې نه دی پېژندلی لکه د سره چې قدر د خپل ځان دی او د زرګونو صفتونو راشه ګوره یو صفت یې کړی ما عبدالرحمن دی الله رب المنګ بس یو بڼه موږ خالق دی زموږ مالک دی زموږ بس هغه سره زموږ مینه ده والله دی موږ الله دې موږ نه راضي شي او الله رب العزت دې موږ له څه وکړي خپل دیدار راکړي او الله رب العزت دې موږ له جنت راکړي او موږ له الله توفیق راکړي چې موږ د دین د اسلام خدمت وکړو شو کم خلک چې په شکوک او شبهاتو کې مبتلا دي چې هغه څوک د دین راوباسو ګره دا زموږ ستاسو ذمہواری الله ګرځولي زموږ ته خوش نصیب یو دا زموږ ته خوش نصیبي ده چې موږ ته په دې موضوع باندې پوهې چې موږ په دې موضوع کې صرف باید څه کوو د الله تعالی صفت بیانو د الله د وجود خبرې دي پکې دې کې نور څه خبرې نشته مرشبان ته اول جواب وشو دویم جواب د انسان بدن د جسم او روح نه مرکب دی د جسم غذا خوراک وزیره پوره کوي همداسې انسان روح هم غذا د ضرورت لري د دې لپاره الله تعالی په مختلف وختونو کې د روح د غذا لپاره په انسان باندې عبادت فرض کړی دي انسان یو محرک جسم دی ساکت او جامد دی الله تعالی د ازل د انسان معمولات پیژني د انسان لپاره چې کوم څه زونه فائدمند دي دا غي تنظیم یو ته برابر مرشبانو انسان یوازې ډانچه نه د هارډویر نه دی په دغه کې سافټویر موجود دی په دغه کې څه شی روح موجود دی هغه روح د روحانیت د لپاره پوره کولو د لپاره الله رب العزت چې زمونږ ته څه ضرورتونو هغه موږ باندې کړی دي لکه نن په دې باندې تحقیق کېږي څه کېږي دا ساينسدانان په سنت نبوي صلی الله علیه وسلم باندې تحقیقات کوي ما تاسو ته د ډاکټر حمید الله رحمت الله علیه واقعا بیان کړی چې د قرآن خو پرې چې زموږ په احادیثو تحقیقات شوي دي د امام بخاري رحمت الله علیه سل احادیث راغستې وو چې دا 98 خو صحیح دي خو دې دوه باندې هغه اعتراض کړی چې به ول جوابات ورکړل داسې د نبی علیه السلام چې څونه احادیث مبارکه دي په دې ټولو باندې په موږ باندې دوی تحقیق کړی دی یو دا موږ یو وضاحت کړی دی هغه وایي دا یو د امریکایي یو ډاکټر دی هغه وایي چې زما وسو چې زه په ټولو امریکایانو باندې دا موږ څه کوم دا به لازم کوم هغه وایي دا زمونږ دا زړه چې دی دا په یو سکند کې غالبا چې په 100 نه دغه ګیلنه وینه زمونږ د جسم ته ورکوي په 14 سکندو کې غالبا دا وینه څه کوي ستا د جسم ته ورکوي نو دا لو چې دا هارت مسله سړي ته راشي که نه هغه دې کې مسله راشي چې دا مکمل کار به نه کوي دا پوره دماغ او د پوره جسم ته په یو مقدار کې وینه نه راکوي کله چې ته سجدې ته لاړ شي په دې وخت کې د انسان دا جسم صحیح دا زړه د ټول جسم د پاسه په دې وخت کې وایي د سر ته ډېر څه کېږي ډېر په اسانۍ سره دا وینه دا کوي نو هغه ډاکټر وایي امریکایي دی اسلام نه مني لکه څنګه چې ډاکټر ویل سلور جنت نه مني خو بیا هم وایي چې دا انسان د دې دنیا اصلي باشنده نه دی دغه شان ته کې دا امریکایي ډاکټر وایي که چېرې زما وسو شي زه په ټولو امریکایانو باندې مونځ څه کومه لازم به کومه د هغې وضاحت موجود دی شابه د امریکایي یو ډاکټر قول دی که چېرې زما طاقت وي نو زه به مونځ په ټول ملک کې نافظ کړم ځکه د دې فایدې ډېرې دي هغه یو مثال بیانوي د انسان د جسم مثال دی یو درې منزله کور سره ورکوي په لاندني منزل کې چې د اوبو پمپ سره وي اوبه په وافر مقدار کې وي دویم کې لږې کمي دریم کې اکثر داسې وي تاسو وګورئ دریم چت کې چې اکثر خلک اکثر مسلې کله پیپونو کې شګې بندې وي موږ سره خپل راځي خپله موږ دریم چت کې به دغه مسلې اکثر راځي درته هغه وایي دغه حساب دی د انسان د زړه مو شابه هغه وایي که چېرته انسان ښکته بره کېږي نو زړه ټول بدن ته وینه رسوي انسان چې کله ولاړ وي یا ناست وي د جسم چې کوم اعضا چې لاندې وي په هغې باندې پرشر ډېر وي او کومې حصې چې بره وي هغې باندې پرشر کم وي د انسان زړه وینه پمپ کوي لاندې اعضاو ته رسېږي لیکن بره چې کوم اعضا دي هغې دومره نه رسېږي چېرته د انسان سر لاندې وي او زړه بره وي نو په داسې حال کې د انسان سر ته هم وینه رسېږي کوم ته چې ضرورت لري چې کله انسان سجدې ته لاړ شي نو محسوس کېږي چې وینه ټول جسم ته رسېدلې ده که چېرته انسان سجده اوږده کړي نو محسوسېږي چې د مخ باریک شریان نه هم وي رسېږي شریان یعنې هغه کوم چې نري رګونه دي
هغه ته هم سکیږي په دې نظام کې په دې خپل کې ابل دا باریک دا ډاکټر ماته دا خبر وکړه هغه ویل وي دا ستاد هغه دونه جامه زخمی کړی دا کدا څه چیرې بدلته یو باریک رګونه دي ته چې دا هوا والی دا پپوز دا ډایرکټ د سینې لاندې دا لاندې نه دا دلته راځي دلته دې کې باریک رګونه د هغه په ذریعہ باندې دا پریشر کنټرول شي دا یې هوا ته تیرې دلته دا ګرمي کې به لاندې شي وای کدا ما وچړلو چرته وای دا مانه زخمی شول دله به سرجری کوم زبدل به سرجیکل اپریشن کوم په بدرې به اجر راځي وای بیا بس کیږي ځکه کچره دا وښ کې د منګ نه وای بیا چې ته یې هوا ته چې هوا تیرې کې به ډایرکټ ستا په غاخونو راوځي ټول عمر به په غاخونو تاسو جو که یار دا باریک دغه د انسان په جسم کې دا کم زیره پیدا شوی دی ضرورت میډیکل والا چې څونه کم شوبه کې دي دوی 2% معلومات هم دغه په اړه کې نه لري نو دا چې څونه مرزونه دي دا چې څونه دغه دي د دې علاج اکثر څه دی موږ د څه دی پته طب نبوي صلی الله علیه وسلم او په حدیثو باندې دوی تحقیق کوي ولې زبانو هغه دا موجود دی ولې زبانو نو بعضی داسې اوس وضاحت سره چې د وضو په ذریعہ باندې داسې دغه د مرزونه د څه کېږي د هغه علاج کېږي مولوی صاحبانو عبارت د وضو په ذریعہ سره د سرمن د مرزونو علاج داسې مرزونه شته کوم چې د ګندګۍ نه چې سرمن خوريږي سرمن کې خوريږي چې د انسان د ورځې 15 وخت خپل اعضاء وینځي دا غټول مرزونه به محفوظ پاتې شي وضو دا غټول مرزونه علاج دی کوم چې د ګندګۍ نه خوريږي یو حدیث مبارک چې راځي چې استاد د کور مه دی والي 15 وخت په کلام استاد ظاهري او باطني دواړه د موږ قیاس کولای شو باطنن د دا مراد چې ګناه د جسم نه پاتې کیږي زموږ چې کوم سکیږي زموږ دغه حدیث دا مفهوم بیانو کنه بیانو چې یو ګناه د نه په ظاهري موږ د نه استدلال کولای شو چې په ظاهري ستا په جسم یو جراثیم نه پاتې کیږي سکیږي یو جراثیم ستا جسم ته سکه نقصان نشي رسولای موږ جواب چې ته سکه 15 وخت سکه او 10 کې تخلوین زی مخ وینځي دا رګونه دا ټول د سکیږي دا انسان د لم نول ضرورت لري موږ زبانو دا په 15 وخت کوسه ته دیندار خلک سوي اکثر تندرست وي بل زبانو شابه د نور سيزونه مرض خوروي هغه بچان ماشي ګټمل او داسې نور حشرات به ګټړې باندې کینی او دا غین اکثر ملیریا ټایفاید معدې تبا شو عام بخار شو دانه او بشمار د سرمن مرزونه ته خوريږي کوم داسې خسره اتشک جزام چیچک وغیرہ مرزونه د ګندګۍ نه پیدا کیږي د دې تمام مرزونه محفوظ کېدل د وضو په ذریعہ کېدل شي ځکه زموږ جسم هر وخت کولاوي په دې باندې هر وخت جراثیم اثر انداز کیږي چې انسان په 40 غنټو کې 15 وضو کوي نو کوم جراثیم چې جسم ته داخلي کی داخله را بند شي د وضو په ټول جراثیم د ځان سره ختموي منځ برګورو د منځونو مبارک وضاحت د انسان د سحر موسکې د غرمې موسکې د مازیګر ماښام د ټولو کې زموږ څه کېږي دې کې موږ ته روحانیت ته ډېره فایده رسېږي یقینا درته په خپل باندې ما وجه دی دعوت او تبلیغ کې د اعمالو کې ورځ جوړاوه ته ما خپل روحانیت کې دونه ترقی موندلې موږ د اجتماع ته لړ چې راځو ډېره فایده کېږي سړي ته په دې روحانیاتو کې یا موږ چې کله پیر صاحب مجلس ته لاړو یقینا ډېره فایده کېږي ځکه ته هر یو ځای خپل بلال ته څه کېږي ستا روحانیاتو ترقی کېږي مونږ زبانو دا مونږ د 15 وخت مونږ کول ذکر اذکار کول دي کې د انسان څه کېږي روحاني ترقی کېږي مونږ زبانو اول د صلات فجر وضاحت او شابه سحر مونږ وخت کې چې کله انسان د خود بیدار شي انسان ټول شپه آرام او خوب کوي د سحر مونږ ادا کول نه مخکې انسان طهارت حاصل دي مسواک کول سره انسان ته فائدہ رسېږي او د خولې جراثیم ختم شي اے مونږ زبانو او دا یقینا درته چې څوک د سحر مونږ کوي چې د سحر مونږ چاو کو د الله په ذمہواری کې راغی الفاظ ذهن او صوت نو د سحر مونږ کلم څوک نه پیدا ته د بچون لړ سوي ځوان بلړ څنګه او سکون به بچون کې نه د ټولو د خپل خون خرابي سوي دا بعضي مشران اقوال دي کنه حدیث نه ده د بعضي مشران اقوال دي چې څوک سحر مونږ نه کوي شیطان د خپل کې دا خپل د اسمات کوي ټولو ځکه بل ما سره خپل خون خرابي دا ضروري ده په زبانو بل حدیث مبارک د ابو داود شریف حدیث مبارک ده نبی اسلام فرمای دعا کړی ده یا الله د سحر وخت کې زما امت ته په خیر او برکت واچي ځکه زموږ ټول علماء کرام دي دوی چې سرکار ورته چې څوک سحر وخت کې د دوی په بچپن کې برکت دي سبب لکه اول زموږ برکت ده ضرور حلال روزګار د سحر وخت په کې پاسې کې مونږ زبانو دیم نمبر صلات ظهر ته غربي منځو د سحر نه تر د غرمې پورې انسان د معاش په فکر کې مشغول وي په دې دوران کې ګرد او غبار خاورې د انسان جسم ته رسېږي په بعض وخت کې داسې زهرجن کیمیکل د هوا په ذریعه د انسان اعضاء ته مخ ته لاسون ته ورسېږي کچته هغه زیات وخت تیر کړي نو انسان ته نقصان ورکوي چې داسې کې بیا په انسان او د سوکړي نو هغه ټول ګرد او غبار کیمیکل ختم شي او د انسان ستړیوالی ختم شي او تازه دم شي مولوی زبانو چې کله نور
تمازات او پاکوالی ختم شي، کوم چې د زوال نه شروع شي د ځمکې لاندې د ګیس د لاندې نه ګیس خارج شي. دا ګیس دومره زهریله کچه د هغه د انسان په پاسه اثر انداز شي نو قسم قسم مرضونه پیدا کیږي. دا د ساينس او د میډیکل د لحاظ موږ درته لګوي د صورت اثر وضاحت. د ځمکې په ګردش کې کمی واقع کیږي د هغې په وجه په هواو باندې دباو راځي مولوي صاحبانو. او دا خبره چې دا انسان ته د لاشعوري په وجه باندې پیدا کیږي دا عبارت په شابه. او دا خبره هر ځي شعور انسان محسوسوي چې دا اثر په وخت کې په انسان باندې داسې کوي چې تاسو د مازیګر په وخت کې چکر وخت سبق چیرته ومه تاسو بډزم نه اشاره کې بل دا زموږ د چکر وخت په دې وخت کې سره د انسان ته حواس سبق ته تیار نه تیاری نمړه کار څنګه شي دی یاره بس درې په کوم کې چې تکان او بیچینی محسوسوي دا کیفیت په شعوري حواس باندې شعوري حواس چې زمون کم پنځه دي نو د لاشعوري په تور په باندې سکیږي نظر انداز کیږي مولوي صاحبانو اثر انداز کیږي نو دا اثر موږ هغه اثرات منکوي مولوي صاحبانو. صلات مغرب اوس موږ کې به واري مهنت کوي چې د اثرات نه سکیږي معنی کیا صلات مغرب په دې وخت انسان شکر ادا کړي چې الله تعالی دیتا او د دې اولاد ته رزق ورکړو نو کوم په ذریعہ چې د دې د بچو ضرورتونه الله پوره کړل په دې وخت کې به کار چې انسان د مغرب موږ کړی او الله تعالی شکر ادا کړي کور تراشي مخام شي او ته وایي چې الله شکر دې چې کینن درته ما نن سبا وخت کې دا غریبي ګوره په دا کې ډېر خون کې خپ کتابونو کې چې دا د غریب او د خېټې پورې کانې تړلې او دا کړي دا تا باندې خدای راوړي به بل بدول یقینا درته چې ته باسه ته لاړ شي استاد دم پوښتې ځلکی کې استاد ګرانه د ځلکی ځوړل دی او ته خلک ګوري دا زموږ اوس نه بار دي کنه چیرې وته تزي او تزي پر مثال ته دا چيري بیري کې کولای شي نه نشي کولای دی وخت به غریب پته لګي ولې سبانو نو دا شکر ادا کړي چې الله شکر دې چې مال سره کو چې دور خوږی نه مکنه چې سي نه ما چې په خېټه باندې ناره موکاړه متړلې دي نو دا الله تعالی شکر ادا کول. صلات عشاء انسان ټول ورځ په دنیا کې مشغول وي چې کړه کور تراشي نو په دې باندې د خپل اخراجات او د پریشانې زیات کینن درته تاسو هته نه خبر چې ودونه مو کوله ولا پته ولګي چې دا څونه پریشانې دي څونه دې به بچي پیدا کیږي څونه دا غټيږي او به ټنشنونه په خبري موږ د خپل خبرې ضرور ولا چې خپل ځان سره غو نه د بچو خبره سره چې خدای پاک د دې اخراجات د دوی تعلیمونه د دوی زبا روان وخت کاروبار مړو چې بس اکثر ځاړي زمون معاشره خماشره ده د یورپی معاشره کې دا غو نشته هغه ځان لګ هغه بچی نه وروړي هغه بچی پالل سي دغه د اول نکاح نه کوي ریلیشنشپ باندې ژوند تیرې سکے دا مولدین موږ دې طرف ته بوزي چې تاسو کو دا کومې ځمېداري چې اسلام په موږ لازم کړی دی نه موږ بس نورې سم پکې نشته بس خپل خواهش پوره کول سره ورغونډه کې د حیواناتو غونډه کې خزه سړی دی په ځای باندې زناګانې کوي به دې سکیږي چې بوډا شي بس د اخر کې ورخوم مخسته ورته شره ورخوم شته کې پروت سره د علاج کوي چې مرشي بس است د خخ کې خبره د ختم شو د حیوان غونډه کې راغله د حیوان غونډه کې لاړې مرشي بارو کچه د انسان د عشاء موضوع کړی روس کی شاباس تاسو یورپ کې دا مسله ده چې یورپ کې توسيږي خزه به تعلیم ته تلله هغه به څه کوي خزه مزي سکول ته نو ماشوم به چاته پریدي ماشوم د دې لپاره یو قوم دی یو ځای دی د ورته کوزاکستان وایي کې تاسو کې به پریده ماشومانو ځای الته به پریده هغه به تربیت کوي نو رښتیا چې ستایو انګريز یو داسې ملحد ساده بچی تربیت کې دا په پستا څه پکار راځي ابل ما ویډیو کته جرمني ته خزو بچی بوتلې وته تختیدل هغه پاپ کو چې بچی راوړل امریکا جرمني ته یورپ دا خو بس اروپا دا یورپ دا ورونه تور شاو د حیواناتو نه لاندې هغه ایستاو ته کې د تیار نشي کېراته چې په تیار باندې خوبونه کو پروت سبق وو کنه نه حالت به ولا ډیپټ ته 15 منټه وروسته نشي پاسې دي 15 منټه وخت نشي دا کېدل چې څه مواري درکړه معمولی د شکایت در نه راغی دا به د سیاغه موارد نه نیبه به همیشه زمون آزاد ژوند ورو ده د والله د مشرق ژوند خوشاله او شکر وباسي چې په مشرق کې پیدا کړی شکر دې چې په مغرب کې نه پیدا کړی خاندان نشته دی عزت هم شته شکر الحمدلله د ژوند تیرولو د اصول نه خبره د خپل ژوند د مقصد نه خبره دا د حیواناتو غونډه کې ژوند تیرې بولی زبانو نو دا شکر دې چې موږ مسلمانان یو نو دا شانته کې دا صلات عشاء خبره عبارت به وشا چې د انسان د عشاء منځ کړي نو په دې سره د سکون ملاويږي ماهرین وايي د خوب نه مخکې معمولی ورزش کول صحت لپاره فائدمن دي نو څوک چې منځ کړي عبادت یې هم شو غاړه اخلاص شو او د بدن ضرورت یې هم پوره شو کوم ته چې د انسان د جسم ضرورت مول سبانو ما خو چې د بل تر اعظم چې دا مذهب په انسان باندې